یو مایاناز عالم چې الحمدلله پښتنو کې زما د علم مطابق په پښتنو کې په سوشل میډیا باندې چې کم کردار هغه ادا کړی دی د خلکو د اصلاح کولو دای د نظریاتو جوړولو فضیلت الشیخ ابو حسان اسحاق سواتی حفظه الله تعالی نو شیخ صاحب په پدې رد کړي نو دغه مولا ور پسې را پاسېدلې ته خو وایي دا نه منې راشه چیلنج سره وایي زه تاته وایم داسې یو باباله دې بوزم ښځه پرېږده وایي سړي لم بچی ورکولی شي حیران ویم افسوس سړي له پکار دی او خاص کر زمونږ پښتانه ډېر جهل کې مبتلا دي دغسی ملاتم خلق ناستی دغسی ملاتم خلق مفتی اعظم وی پیرانی پیر ورته وی الحمدللہ زمنگا د پختنو زمنگا د اهل الحدیثو یو خوږ جبه عالم او زمنګ د دې صوبې د خیبر پختونخوا یو مایاناز عالم چې الحمدلله پختنو کې زما د علم مطابق په پختنو کې په سوشل میډیا باندې چې کم کردار هغه ادا کړی دی د خلکو د اصلاح کولو دای د نظریاتو جوړولو فضیلت الشیخ ابو حسان اسحاق سواتی حفظه الله تعالی ټیک دا هغه دلته کې نو اوسېږي هغه په سعودیا کې اوسېږي لیکن دا هغه ځای دا نیټورک دومره قوي دی چې هغه کارم دی دعوت ته ویلی دی د سلفیت دعوت د اهل الحدیث توب دعوت په نرم انداز باندې په دلیل باندې علمی میدان کی الحمدللہ عوام مسلمانانو تا او خاص کر پختنو تا زویم چی پختانا اسم غلط واقعیدو کی مبتلائی دا بددی بدبختی نرم انداز کی دعوت کی دا ہر مسئلے وضاحت تا حدیث و رنا اہل بدع خلق د کتاب و سنت مخالفین مبتدعین صوفیاء متصوفہ داغی دکاندارے بند شوی داغی اڈی بند شوی آئی چرد دا دعوت برداشت گئی آئی غصہ کی شو قسمہ قسم کنزلی پروپیگنڈے الزامات پاغ پسی ہو لگی دل اپل اور زمان یو کلپ دیو سواد مولا نوارد پٹکیم والے زانتا مولام وی شیخ ابو حسان حفظہ اللہ تعالی ماہو بیان داغن ندے اوری دلے خواہی نا پتہ لگی کی دیشت دا کرامت پبارکی سب باس کری کرامت دا اولیاء پبارکی بے باس کری ندور پسی سویلی دی دیور توئی او وابیانو ابو حسان نم خاص کر علی چه تاسو کرامت نمانے او تاسو دا باباگانو نمانے آغا دا بیان بچرت گری چه یرا دا دوی پا کتابونو کی یا دا دوی علماء وی ما ہو خپلا ندے اوری دلے چه یرا یو سڑے وعدو کی کنا او آغا سڑے امریکی تا یا بل ملک تلاشی او سلور پینز کالا دیکھ پلی خزی سر نہیں ملاو او دا دی خزی بچے پیدا شی نو دا بچے با داغن حسابی ولی وی دا کرامتن دی خزی تا رسیدگی کردی دا اس پا دی دین منگ نپوئی ہوخا نو
نو شیخ ابو حسان حفظه الله به کېدی شي په دې رد کړي چې مونږ کرامت اهل الحدیث منو، خو داسې کرامت خو نه منو که نه، دا عقل نه مني، دا څنګه کرامت دی؟ نو شیخ صاحب په دې رد کړي. نو دغه مولا ورپسې را پاسېدلې، ته خو وایي دا نه منې، راشه چیلنج سره وایي زه تا ته ویما داسې یو بابا له دې بوزم، ښځه پرېږده وایي سړي له هم بچی ورکولی شي. دا باقاعده د هلکانو سره به یې په نیټ کې او وایي زه تا سره په دې باس کوم، هغه ته وایي حیران ویم، افسوس سړي له پکار دی او خاص کر زمونږ پښتانه ډېر جهل کې مبتلا دي. دغسې ملاتم خلق ناست دي، دغسې ملاتم خلق مفتی اعظم وی، پیرانی پیر ورته وی، دا په خلاف جګړې کوي، هغه ته امام وی، هغه د ابو حسان نه سلچند اوچت والله العظیم دغه ملا په معاشره کې ګڼل کېږي. تاسو ورشئ مناظره وی کو، زه نور څه نه ویم، عوامو ته ویم بیانونه واورئ د علماء حق پرستو، دای محاضرات واورئ، ته مناظره وی، والله العظیم کېدی شي چې صحیح ناظرم نه ورځي. سن 65 مولیانو تلاوتونه وګورئ، جمع ته چې مخکې شي ته به نه وایې چې دی تلاوت کوي، نو کېدی شي تم هغه مولیانو کې کېدی شي تلاوت دین صحیح نه، نور دین خو لا پرېږده چې په دین پوهه یو که نه پوهه. الحمدلله اسلامک یونیورسٹی نه فارغ شده عالم دی، حافظ قرآن دی، حافظ حدیث دی، ینگ جنریشن د دې حالاتو نه ټول خبر دي، مشران هم خبر دي، بیانونه اوري.